الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وما اکثر الناس ان دیر خلق ولو حرصتا اگر کت دیر حفظ برد ایمان لدوی ذالک من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب دی نوحی لیکا چی منگا دا وحی کوتا تو پیغمبرا نو دا دلیل دا نبوستا دے دا غیب کسی دی تا تا نوی معلومی ذکر تو چاہتا پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہونے چی اس لیے تو معلوم رہا ادا دمر تفصیلی خبر دے ور بیان کا دے مانا دارا چی دا انسپائر کی گی دا اللہ طرفنا ذالک من انباء الغیب دا خبر او کسے دا غیب دی نوحی لے کا مونگے وحی کوتا تا وما کنت لدیم نویت دوی سرائز اجمعو امرون چکل دوی راجم کولا معاملہ خپلا یعنی مشورہ کولا چه راجم کولا اتفاق پیدا کو پا معاملہ خپل بانے یعنی مشورہ کولا وهم یمکرون احال دار چه دوی او ناکار تدبیر کو ایجنڈے دیر ناکارا وا برنامه دیر ناکارا وا وما اکثر الناس ان دیر خلق ولو خرصتا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدا ایکسپیکٹ کولا چې دای معنی دا قصو ته پوسلا اما ورته زمره تفصیلی بیان وکړو اوس دا ټول يهوديان را مشرکان او مسلمانان شي پیغمبر علیہ السلام دا حرص لرو الله تعالی فرمایل دا څه نشته کته حرص لريوم اکثر خلق او میجارټي به خبر نه مانی وما اکثر الناس ان دیر خلق ولو خرصتا اگر کته حرص لري به مؤمنین ایمان راړون کی وما تسألهم علی من اجر ان غالت دوینا پدې قران باندې اجر ان هو الا دا قران الا ذکر مگر ریمایندر دې للعالمین د مخلوقات لپاره نو وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین دا خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره ګران ښکارېده چې دا خلکو به ایمان رانړو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله کله بدا وصل چې خدای خودکشي وکم چې د ایمان دراړي سوره کهف پنځلسمه پارا کې شروع کی اخر کی آیت نمبر 6 فلعلک باخع نفسک پیدا رکھ پیج نمبر ہے فلعلک باخع نفسک شاید چت بخع ادیت وای دی وګوره چې سره ځان راځون کې د چتنا ځان پانسی کی زندگی فلعلک باخع نفسک شاید چت تمړون کې ځان خپل غلا آثارهم فسبب دوی غلا آثارهم فسبب دوی چې ایمان نه لري الا یؤمنوا بهذا الحديث چې کله دوی ایمان نه لري بهذا الحديث په دې قران باندې اسفن نتزان لون کې د افسوس د وجه اسفن د هاي د وجه یا د افسوس کول چې دوی په نه ایمان باندې ته افسوس کې نو سکے ځان بمړي سوره شعراء نلسم پارا کی دویم صورت آیت نمبر 3 پیج لعلک باخع نفسک شاید چت ہلاک ان کے ذاپل اللہ یکونو مومنین دے وجہ چدئی ندی ایمان راڑوں کی چدئی ایمان نراڑی نو تزان مڑئی تو ځان هلاکه بس ته صرف پیغام ورته کنوے کا بیا معاملہ دی ته پرې چې دی سکی نو واپس خپل سبق ته چې وما اکثر الناس ان ډېر خلق ولو حرصتا اگر که ته هرڅ لري په ایمان له دوی باندې
مؤمنون دی ایمان راڑون کے دے وما تصلهم علی من اجر او تنغوار دوینا پدی قرآن بارے سے مزدوری و اجرت ان ہوا نردا قرآن الا ذکر مگر ریمائنڈر دے للعالمین مخلوقات پارا وکأین من آیت فی السماوات اور ڈیری نشانے پاسمانوں کے اپزما کے مرون علیہا دئی تیرے گیا غیبانے نو اس کا این من آیت دا آیت مانا نشانی حکم قسم نشانی نو دغل تا علکا کیا تخلیقی نشانی سے اللہ تعالیٰ پیدا کری دا مخلوقات ہر یو شیء و نشانی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا قدرت اور دویمہ نشانی دا ہلاک دا پریویس امتون دا سابقہ امتونو دا غی دا ہلاک نشانہ ہے دا غی پا اگر تباشو خارنو بانے تیریگی پشارو تیریگی اللہ تعالیٰ فرمائی باید چپ آغی بانے غورو کن دا غینا مخواڑی وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ الْأَدِيرِ نشانہ اسمانوں کے اوزما کے یمرون غلیہ دے تیرے گیا غیبانے یعنی ونی لے وَهُمْ عَنْهَا مُورِضُونَ ادائی داغینا مختاون کے دے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ایمان نراڑی اکثر دوی پا اللہ تعالیٰ بانے اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر دوی شرکون کی لی اللہ تعالیٰ سرا أَفَامِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ آیا دای بے خوف شوی دی ان تاتیہم غاشیت من غضاب اللہ دے خبرنا چراش دویتا غاشیت یودا سے عذاب چغب بسیج کی دی او کور بکی فرام آل راؤنڈ غاشیہ دا سے عذاب چی فرام آل راؤنڈ چار پیرا ان تاتیہم غاشیت من غضاب اللہ چراش دویتا یو غاشیت یو دا سے عذاب چے حاتکون کے دیوانے نے عذاب دا اللہ او تات یو مستاغا یا دا چے راشد تا قیامت بغتتن ناساپا وهم لا یشعرون ادوی بنپ دی تبا احساس نکے گی نو دا افا امینو یو مانا دادا چے آیا دی دا دین بے خوف شوی دی چے عذاب ورطا راشی یا قیامت راشی ناساپا ادوی تب احساس نے کی دی تردہ یارا نشتا جو مانا ہے دارا ادوی مانا ہے دارا چا فامنو آیا دوی با ایمان راڑی آغوا چی راش دوی تا غاشیت من غضاب اللہ آغا کور کون کے عذاب دا اللہ تاتی یوم الساغا یا راش دوی تا قیامت بغتتن ناساپا ایدو ساغت دوی ممانا دا مرگو یا راشد تمرک بغتتن ناساپا وهم لا یشعرون ادیت با احساس نکے گی اللہ تعالیٰ فرمائی چی کل عذاب راشی آغا وقت بیا خلقو تا موقع نی چی ایمان راڑی چی کل مرگ راشی بیا آغا وقت خلقو تا موقع نی چی ایمان راڑی چی کل قیامت رازی آغا وقت خلقو تا موقع نی چی ایمان راڑی نو اس دا وقت دے قل توقعوا آئیو پیغمبر آزی سبیلی چی دا اسلام دا قرآن لار زما دا ادائی تفسیر دے ادعو الاللہ زداوت وکم اللہ جانب تا اغلا بصیرت انا بصیرت مانیز نو بصیرت یو دا سے خبری چی دا سڑی قلب و دماغ پہ مطمئن شوی دا تولی کر چی بصیرت والا خبر آگا دا چی دا سڑی قلب و دماغ پہ مطمئن شی چی زڑا و مغز دوارا مطمئن شی معنی دا چی پا دی خبر دی بصیرت پیدا شوی دی اور چی کل بصیرت پیدا شی نو داغی فائدہ داوی چی سڑے پا آغا خبر بانے کمپرومائز تنی تیار بلکہ ہر قربانے تا تیاری غیر پارا تو کدے مطمئن شوی غیبانے دغا معاملہ و دا صحابہ و رضوان اللہ علیہ مجمعین چی داغی پا دین بانے بصیرت پیدا شو نو چی بصیرت پیدا شو ناغی پا آغی بانے کمپرومائز تا نو تیار ہر قربانے تا تیار قل تورتو آزی سبیلی دال عظمادا ادعو الاللہ دعوت ورکم اللہ جانب کا علا بصیرت پا بصیرت بانے نو بصیرت اصل کی دزڑ رنا تا ہوئی بصیرت سے ہوئی یو بصارت تے یو بصیرت تے نو بصارت دستر کو رنا دا بصیرت دزڑ رنا دا علا بصیرت انا
په بصیرت باندې و امن التبانی او هغه سوچ ما سره دی وسبحان الله اپاکی د الله تعالی وما انا من المشرکین او نعمت المشرکان څخه وما ارسلنا من قبلک انولی گلی منگا مسکستانا الا رجالا مگر سڑی اس دا پیغمبر علیہ السلام بانی اغی اعتراض کو چی انسان اب پیغمبر باید چی فرشتہ بھی پیغمبر باید چی فرشتہ بھی نو تو کو انسان ہے تو سنگ پیغمبر کے دیشی سورہ تغابن اتویشتم سپارہ رہا آیت نمبر 15 شپگو گورا نشپگ ذالک دا کفر دا کافرانو دے وجو بینہو کانت تاتیم رسولهم چرات للبدوی تا پیغمبران دوی بالبینات پوازے بیانونو فقادونو دوی بوی ابشرو یادوننا آیا انسان با منگ تا گائیڈنس را کئی زمونگ دا گائیڈنس دا پارا فرشتہ پکار دا تیٹولو کافرانو سوی چې انسان به گائیڈنس راکړي نو وې موږ له څوک پکار ده فرشتہ یعنی باید چې پیغمبر الله تعالی فرشتہ را لګلې وي انسان نه را لګلې فقالوا وبشر یادوننا فکفرون دوی کافران شو وتولوا امخوال بس دا دوی باندې باعثو چې انسان پیغمبر نشي کېده چونکه دا انسان دی لہذا موږ دې نه منو انسان دی ټول پیغمبرانو سره دا معاملې شوه فکفروا وتولوا واستغنى الله دای کفر کو مخو ګرځو واستغنى الله او الله تعالی ته هم ځان دې پروا کړ صحیح چې چلو فل ویډیو والله غنی الحمید الله تعالی بے پروا دے حمید ال تعریف مستحق دے حمید د تعریف مستحق دے سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 93 اور 95 وما منع الناس ان يؤمنوا انه من کړي خلق د ایمان راړو چې کله راغې دوی ته هدایت الا ان مگر صرف دی وی خبره ان قالو چې دوی بدعاوي ابعث الله بشر رسولا آیا خدای بشر په حیثیت د پیغمبر لګره او نو وې اس امکان نشتا چې انسان د پیغمبري الله تعالی وایي دا د هغه په لار کې یو لوی هندرنسو چې انسان څنګه پیغمبر کې دی لہذا ایمان راوړل فرشتہ پکار دا الله تعالی فرمایي چې احمقان په دې سوچ نه کوي چې پیغمبر خو رول ماډلی پیغمبر سي رول ماډلی د انسانانو لپاره انسان رول ماډل کې دی چې فرشتہ نشي کېدی ځکه فرشتہ هغه تقاضا لري چې کوم د انسانانو تقاضا وي قل تورتو آیا لو کان فی الارض کچھروے پزما کے ملائکتن فرشتے یمشون مطمئنین چوسے دے مستقلن یسکنون دائما کچھروے پزما کے فرشتے یمشون مطمئنین چوسے کول دائما لنزلنا غلیم یقین المم بنا دل کرو دویتا من السمائے باسمان ملکن فرشتہ رسولا پیسیت پیغمبر چونکہ دزمه کې استوګن فرشتي نه دي انسانان دي نو د دې وجه ما دوی ته پیغمبر هم انسان لګره دي الله تعالی فرمایي دا خدا عقل تقاضا ده چې پیغمبر بلګیای دې ته به ډیمانستریشن کوي فرشتہ ډیمانستریشن نشي کوله ځکه هغه تقاضا نه لري هغه فرشتہ د انسان د پاره رول ماډل نشي کېده هغه خوراک کوي نو چې لري د خوراک تقاضا نو د خوراک په تقاضا نه لګوي هغه سکاک کوي نو چې د سکاک تقاضا لري نو د سکاک په تقاضا نه لري صحیح تقاضا به صحیح هغه ودونه کوي نو چې ودونه نه کوي نو پاغیم نه کوي خرڅول غسل کوي نو پاغیم نه کوي ځکه دا برېکر کې نشته دا په نه الله تعالی فرمایي باید چې د انسانانو لپاره رول ماډل هغه څوک چې ټول دغه نیچرل ډیمانډز وي خوده ترانسپیرنت کی دغه نیچرل ریکوایرمنټس وي اوس دا نه چې پیغمبر علیه السلام خواهشات نو دا ټول خواهشات وو خدای څخه کړی ترانسپیرنٹ کړیو صاف او شفاف کړیو چې پراپر طریقې د پورا کول سره
چې پراپر طریقې د پوره کولو سره چې الله تعالی قانون مات نشي. الله تعالی فرمایي چې په دې باب کې صرف پیغمبر رول ماډل کېدی شي، فرشته نشي کېدی. نو واپس پر سبق وما ارسلنا من قبلك الا رجالا انو لګلې مونږه مخکستانا الا رجالا مگر انسانان نوحي اليهم چې مونږ به وحي کول دوی ته من آل القرى د استوګنو دغه شارونه، یعنی داسې انسانانو چې ما د اسمان نه راکوز کړو، هغه نیټیو انهبیټنټ اف دیٹ ویری ایریا دغه علاقه خپل استوګنو د دې خلکو کزن بو، د دوی وراره بو، د دوی اکابو، د دوی عزیز بو، د دوی رشتہ دار بو، هغه ما پیغمبر جوړ کړ. سوره النحل 14 پارہ کې آیت نمبر 2 وما ارسلنا من قبلك انو لګری مونږه مخکستانا الا رجالا مگر نارینا یعنی انسانان نوحي الیهم بوحی کول دویتا. اوس الله تعالی وای ما خو خبر درک چې پیغمبران همیشه انسانان راغلي دي. نو دغه جواب باید چې دوی د پاره شافی جوابي، خو کدی بیا هم په دې خبر ورکولو نه مطمئن کیږي. نو ورته راځي د دې يهودو نه سراو د مولیان نه تاسو کې چې استاد پیغمبران څوک او فرشتي فاسالو آل الذکر نو تاسو کوي آل الذکر د دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتا سن پويږي پر دانشور خلقنا د پوهان نه پته ولګوي دا غي په خبره باندې فیصله وکړي. نو غي به ته وایي چې دا ټول پیغمبران څوک دا انسانانو. واپس خپل سبق وما ارسلنا من قبلك انو لګلې مونږه مخکستانه الا رجالا مگر نارینا په حیثیت د پیغمبر نوحي الیهم مونږ به وحی کول دویتا من آل القرى د اهل د شارونا افلم يسيروا في الارض آیا دوی نگرزز ما کے فینظروا حتی چوگوری کیف کان عاقبت الذین چه سرنگی و انجام دا خلق من قبلهم چه مخکر دویو ولدار الآخرت اخام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقوا دا بہتر دیا چاہ پارا چه تقوی اختیار کرے دا افلا تاقلون آیا پس تاسو عقل نکوئی حتی اذستی اثر رسولو تردے پورے اذستی اثر رسولو چنا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کافرانونا دغل تولی کا چنا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کافرانونا دانا چنا امید شو پیغمبران دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا رحمتنا صرف کافر نا امید کی مسلمان نا امید کی انہو لا یائس من روح اللہ الا القوم الكافرون. سورہ زمر سلی رشتہ میں پارک لیا آیت نمبر 350 قل یا عبادی الذین اتوا پیغمبر چ اللہ تعالی وای چ یا عبادی او زما بندگانو الذین اغ بندگان اسرفوا علی انفسهم چ دې زیاته کړي په ځانونو خپل باندې ډېر ګناهونه کړی دغه بندگانو ته وایا چې الله تعالی وای چې لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کېږي د رحمت د الله تعالی نه بدل الله تعالی منا وکړه د خدای د رحمت نه امید کېدل دا د مسلمان شان نه دی. دا د مسلمان
او کله چې انسان کې ناامیدی راشي د به همت شي د اعصاب جواب ورکړي د اعصاب جواب ورکړي نو د یا مرشي یا سودای شي موږ سودای وایو نو یا مرشي یا سودای شي نو کومر شي نو مصیبت ده او که سودای شي دا خو معاشره لپاره یو مصیبت ده صحیح نو دی وجه الله تعالی همت ور کوي حوصله ور کوي خرج ور کوي چې دا خو دنیا ده عرب وای هذه سنت الحیات دا د ژوند پروسیجر دی چې تکلیفونه برازي کله به خیر کله به بدی کله به روغي کله به بیماری کله به جابوي کله به ني کله به بزنس کې ګټه او کله به بایلې پښتو کې او فارسی کې ضرب المثل له چې هر روز عید نیس کې حلوا خورت کسه چې هر ورځ خو اختر نه چې خلک بالواګانې وي نو کله کله چې طالبه پخېږي روزه نو خلک بالواګانې نه پخې نو معنا دا ده چې کله به خوشحالي وي او کله به غم وي یو شعر د اردو کې دا غیرون به شعر په چارته ده خدای میں مثال چې جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یو طرف ته دنیا کې لګي تبلیغ لګيږي د خوشاله محفلي بل طرف ته خلک خزانه راځي غم وي صحیح شو جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے چا باندې غم وي چا باندې خوشي وي څوک په حالت کې وي څوک په بد حالت کې وي صحیح موضوع الله تعالی فرمایي چې تاسو گویا نا امید کیږئ بنا دغه سورہ یوسف کی آیت ده آیت نمبر 80 اندغه صورت یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته وی چې یا بنی او زامنو زما اذهبوا لا شيء فتحسسوا کلو معلومه کوي تحسسوا معنا کلو معلومه کوي مونږ پښتو کې ورته اشکال معلومه کوي مونږ ښکاله وایو درکه وایي فتحسسوا من یوسف کوشش کوي د مندو د یوسف ادرور داغ ولا تیأسوا امنا امید کېږئ من روح الله د رحمت د الله نه روح اصلیت کې دغه وګوره روح دا د هوا هغه چپې ته وایي چې تعالی خوشحالي او خوشبوئی راوړي چې تعالی سره راوړي خوشحالي او نو رحمت چې کله د خدای وشي نو سړي باندې خوشحالي هم راشي خوشبوئی هم شي سړی تر تازه شي صحیح لا تیسو من روح اللہ چی منا امید کېږئ د رحمت د الله نه انه لا ییس من روح الله تاکي فرنا امید کې د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نو پتو لګی دا چې نا امید د رحمت د الله تعالی نه دا گویا د کافرانو شیوه ده د مسلمان شیوه نه ده مسلمان باید چې ځان له همت ورکی ابل مسلمان ولا همت ورکی دا مونږه تعزیت تولیدو حالانکہ اس بندہ مرش ہر تو مرش پلار مور رور خور خزا خاون زیه لور څوک مرشو دوست کزن تر اکا صحیح نمنګا درې ورځې شریعت کې مسنون طریقہ دا چې خلق دی راضی او تعزیت کوي خلق دی راضی تعزیت کوي نو تعزیت مختلفه طریقې دي سپرا پر طریقې دا نشته یعنی مقصد دا دی چې دا غمزده کورنۍ دا لګه دا غم پشاشي او دوی لګ کرځي ته ملاوي چې دا غمزده کورنۍ چې غم پشاشي او سوشي لګ حوصله ورته ملاو شي ادای د نا امیدۍ شکار نشي دی د نا امیدۍ ځکه د نا امیدۍ شکار شو مثلا پلار مرشو او بچو هغه باندې نا امیدی رااله وسه فلانه تباشو ا فیملی تباشو نو باید چې اوس موږ ورته ورشو نه بچو بالکل دا دنیا ده دا الله نظام دغه رنګ چلیږي د خدای فیصله وا ستا پلار مرشو یا د مور مرشو دنیا روانه ورزیم دا ټول ستاسو نه دي دا ټول دې کا اگر څه کې پته نه لګي خدا خبر سره پاره کوي چې ته همت پیدا شي چې کړه چې دغه د اعصاب شرنک نشي کله دغه د اعصاب شرنک شو بیا د اعصاب پم کېږي نه صحیح کله دغه د اعصاب شرنک شو نو اعصاب بیا پم د دې وتی شریعت اسلامي کې دالي چې بس څنګه د چاره مر خبره ته ملاو شو نو فورا فیملی سره رابطه وکړه صحیح چې غي شرنک نشي ځکه غي شرنک شو نو بیا اعصابو کې ژوند پیدا کیږي رګونه چې وزن مرشي بیا ژوند کیږي نه خبره ده انکراله دی وجه خو بعض اوقات چاته بر وخت دا کارج ور ملاو نشي بس هغه یو غم سره داسې شرنګ شي خلک وایي ډیر
ذهین سره نه وای ډیر ذهین سره اوس ځین کار نه کوي نو تاسو را بلګیاو حاجی غنی څنګه خیر صحیح یا با بس فکر بل ځای اذا الله سبحانه خوځي یا بستر کې کړه پدروي چې اعصاب شرینک دي صحیح نو دې وجه شریعت اسلامي کې دادي حالانکه اوس څوک مړ شو نو خو ما خو نه مړ کړي نه بل چا مړ کړی دی د چا فیصله ده دا الله مونږ ټول د شایو دا الله نو صلی الله چې یو شی واپس واغستو نو زور سره پسې جنگ کو چې نه اوري به اغسته دا چې مر را کړی دا ما سره صحیح نو باید څه سره چې بل دا خدای فیصله ده نو بیا هم شریعت اسلامي دا وایي چې تو ورشه دغه مړي والا سره دې سره تعزیت وکړه نو دا تعزیت د خدای فیصله باندې تصرف غم زندګي اظهار کې نه تعزیت معنا دا ده چې د خلکو ته حوصله ملو شي نو دا عرب دي نو دوی لکه زموږ شان نه کوي چې راشي او کینه بیا وایي چې فاتحه ولې نه بته چې څنګه راشي چې څنګه راشي دا عربو مختلف طریقې دي څو عرب داسري چې غي بس راشي او غمزده کس سره ملاويږي صحیح نو بس راشي غاړه وسره ورکی نو ورته چې غفر الله له واعظم الله اجرك خدای دې غو بخشي خدای تعالی اجر درکړي بس لک سات کې د گاوی یو ګوک کې صحیح او بس بیا پاسو نه بس بیا پاسو صحیح څو عرب داسري چې غي څنګه راشي صحیح نو راتلو سره هغه لاس نه ملاوي بس انو نو کور مالک پاسي یا لوکل خلک څو سره ستړي مشو کی بس راشي یو ځای کی چې کینی نو بس دا ورته وای چې غفر الله له واعظم الله اجرك خدای دې غو بخشي خدای تعالی له اجر درکړي یعنی باقاعده اهتمام نه کوي اوس دا کلچر دی دا شی نه سړي دا کلچر دی دې باندې اعتراض نشته چې کلچر کې اوسه طریقه روانه تعزیت کولو نو بس یعنی دا درې ورځې تعزیت ته اوس دا خو معروفه ده چې سکیږي یو د مسلمان مړي لپاره د بخښنې دعا کیږي او دویم دا کوم چې پسماندګان دي هغه له حوصله ورکیږي صحیح نو بس څوک په دې طریقه کوي چې غفر الله له واعظم الله اجرك الله دې غو بخشي خدای تعالی اجر ورکړي او موږ راشو نو موږ سوایو دعا وکړي نو موږ اللهم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه وجل جنة مسواه ومسوانا وسوادمه موږ صرف مړي ته دعا کوو اکور والا څه نه وایو صحیح بس اکور والا لپاره دا کافي و چې زما پلان ته دعا وکړه صحیح یا بیا دا څه وایي چې لک تلاوت وکړو یا څه مسله وکړو ادا نه پس په بلوچستان کې د پښتنو په سیمه کې چې کله تعزیت تلل شي نو لمبه اې ته نه راپس سلام علیکم بس تلل شي نو بس دا سره تغیر یې سولې کنه اچھا پیر پناش کی اکور مالکانو الناس دي لوکل خلکو الناس دي بل د ملمانه چې لاس دوی ما ته کې چې کوم ځای ځای دي صحیح نو بس کې نه اول خو ستړي مشي طبيعت ته یې غني تخی الطاف تخی ستا طبيعت خله کور کې خله فلان فلان صحیح بیا وی دعا وکړه نو بس څنګه دعا وکړه نو بس کوم د کور مالکان چې ای بیا داغینه پتره پاسي نو بیا ورته ستړي مشي نو دا ټول شی نسري کلچر ها نه زمونږه طریقه خدا ده چې مونږ درې مسلسل یعنی د درې مسلسل د کور غمزده خلک چې وي هغه په خپل ډیره باندې ناشتي سبا ناشتي مونږ ورته وجره وایو څوک له چوک وایي زمونږ د قام مشترک ده الانکه دا یو څه ځان خپل مستقل ځای قوم وي او یو د قام وي مشترک نو د قام مشترک یا خدا سي چې ډیره جوړ کړی یا بیا مسجد وي یا ډیره جوړ کړی یا بیا مسجد وي نو اوسه قام مشترک ځای چې هغه کې ټول خلک ناس ټول قام والا مشران سره ناس دي قام والا مشران او مين غمزه کول والا هغه ناس دي او خلک راځي درې ورځې مسلسل صحیح نو بس راځي او دعا کوي السلام علیکم نو راکځنن رالم بس دن صحیح سبب یعنی سلام د واجب غنی راځي دا خلک زی راځي چې چا زیات تعلقي نغدره د مسلسل دي دروازه نو بس درې مورز باندې ما سختن ډوډۍ خوري شي او ما ستر منځو شي وې دې جمع او دعا وو الله تاسو ټول ډېر اجر درکړي خدای تاسو ډېر خوشاله کی تاسو مونږ سره د غم په دې موقع باندې شریک شوي الله تعالی تاسو مال حق خیر برکت واچي الله تعالی دې زمونږ خپلار یا رور یا تر یا کا یا مور یا سوچ وفات دي الله تعالی دې وکړي جزاکم الله صحیح نو خلک رخصت شي هغه باقاعده کم طریقہ د تعزیت چوي بس هغه یعنی هغه ختم شي البته اوس کو څوک داسې وي چې بیا وروسته خبرې کې چې د فلاني دی پلار وفات او د فلاني دی مور وفات الله دې نه بس هغه راشي خو دوی باقاعده اهتمام سره ناس نه دي نه راشي څوک راځي دې خبر ورکړي چې ملمان راغلي بس دې بیا راشي کې
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او پدې په خور خار کې خدای ډېرې ني نو پس پدا لارو کې غټه جوړي د دوی لارې کورونه مېس کې نه کې غټه جوړي څنګه دا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا لنولي قدموا مسكستانا الا رجالا مگر نارینا نوحی لیمون بوحی کولا غیتا من آل القرآن دا شارو دا خلقنا افلم یسیرو فی الارض آیا دوین گردزما کے فینظرو حتی چو گوری کیف کان عاقبت الذین چه سرنگو انجام دا خلق من قبلیم چه مسکر دوینو ولدار الاخرہ اخام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقوا بہتر دیا چاہ پارا چه غی تقوی اختیار کریا فلا تاکلون آیا تاسو حقل نکوئی حتی تردے پورے اذ استیأس الرسل چه نا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کافرانونا وظنوا انهم قد كذبوا حضرت پیغمبرانو یقین خاص شو انهم قد كذبوا چه دوی تکذیب شوه د قوم طرفنا چې دوی بس پدې مطمئن شو چې دا زمون قوم په تکذیب کې اټموست رسیدلی دي انتها ته ورسیدل او اوس د دوی د ایمان راوړو څه امکان نشته دای میک شور کا چې اوس امکان نشته صحیح نو دغه وخت الله تعالی فرمای امداد ورته دغه وخت راغی جاءهم نصرنا راغدوی تا امداد زمونگا فنجی من نشاؤ پس نجات ورکلیش آغا چاہتا چه دمونگا ارادوا ولا يرد باسنا انشی واپس کول حضاب زمونگا دو قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصهم تاکیق سنا وہ پکی سود دوئے کے عبرتن دی پکی سود دوئے کے عبرتن عبرت لولی الالباب دا عقل خاندان دا پارا ما کان حدیثا ندی دا کسیر دی یو خبر یفترا چه دزان جوڑو رشی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق دا کتاب دے بینے دے چه مخکر دے قرآن راغلے و تفسیر کل شیئن تدا تفسیر دا ہر شیئ دے وہدن ہدایت دے ورحمت لقوم یومنون رحمت دا قوم دے پارا چی ایمان راڑی نوز خلاصہ دا صورت ابتدا کے دا چی دا قرآن عربی دے دا پارا چی عربو تے پوہا آسان ہے دویمہ خبرہ چی او پیغمبرہ دا دے قرآن نوران دے تلا علم ہوئی دے قرآن تا دے علم مرکز جوڑ کری دویمہ خبرہ واقعہ یوسف علیہ السلام چې دا صرف واقعہ نه ده بلکہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف تاریخ خپل ځان دوهراوي نو لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام پر ضد دا خپل رونو منصوبه تیار کړه دا اهل مکه هم تاسو سره دغه معامله کوي دویما چې کله مخالف تدبیر د هلاک کوي خدا الله تدبیر د متعلقه بنده د کامیابی نو یقینا به تدبیر د الله کامیابی دی لکه د یوسف علیہ السلام باپ کې دا کامیاب شو ورونو خو کوئی ته د مړولو لپاره ورسره الله تعالی نه صرف دا چې نجات ولا ورکړ بلکې دومره لوی کامیابی چې بادشاہ یې کړ ورولې کاوی چې بادشاہ یې کړ بل خبره چې کله یوسف علیہ السلام ته قدرت میلاو شو په دې ورونو باندې ناغه معاف کړل نو تا ته هم چې کله قدرت ملاو شو پیغمبره نو دا خلق بیا معاف کا او واقعی پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کی دغه چلو ټول معاف کړ
د یوسف علیہ السلام قصه کې یو خبره ده چې شریر خلق ہمیشہ د مکر و فریب و منصوبے جوڑے پوہان خلق پاغی بار ډیر ایموشنل کیږي نه خپل کار چلے یو ولی عموما او د مکر و فریب معاملہ اللہ تعالیٰ ته وسپاري لکه یعقوب علیہ السلام وکړه بل خبره چې کله مکر و فریب د بنده په عزت باندې هم حمله آور کیږي خود چا چې عقیدت په خدای په خی اللہ عزت محفوظ کی لیکن یوسف علیہ السلام باندې خزه حمله آوره شو یو وخت دانا بلا ډېرې خزه خو خدای عزت محفوظ کو بلا خبره چې قید و بند تتلل جیل تتلل دا څه کار نه دی خو چې مقصد لوړ وي او عزت په محفوظ کیږي نو بیا جیل تتلگ محبوب کار دے یوسف علیہ السلام خدای نه وغوښتل چې خدای جیل میں وخت کو چې د عزت او عقیده او عمل میں گڑبڑ نشي بلا خبره چې الله والا خلق هغه چې کوم ځای وي دینی خبره په عرف مقدم ساتي کہ پراحت کی بھی کہ تکلیف کی بھی آزاد بھی کہ قید و بند کی بھی خود دین خبرہ دادا ہر سنہ مقدم ساتھی چې سو وخت موقع ملاوی گی د دین خبره کوي یوسف علیہ السلام ته جیل کې دوه کسان راغلل خوب اتنا تپوسو یوسف علیہ السلام ورته نومبه د دین خبره وکړه بلا خبره چې دا د دین او د علم خبره دا سړي ته جیل کې هم عزت ورکړي زه په خپله د جیلو کې پاتې شوی صحیح نو بس کوم دغه درسونه وموې صحیح نو دغه درسونه د دې بدا فائدہ وا چې ټول جیلیان هغه د خدای په واسطه زموږ خادمان صحیح شو لګي هغه چا وایي چې نن بزو غوښه پخوم بیا غرمه ډوډۍ به وځای خو چا وایي نن موږ چرګان راغوستي صحیح پاکستان کې جیلو کې خلک ډېر خرچه کوي صحیح نو چا وایي چې نن ما ستن به حلوا پخو مې ټیک نه پخو به صحیح شو بیا داسې بوا چې سخت ګرمي بوا ویډیو بند شو صحیح نا غریبانو ایبا چادر ناغا اکی جوړ کو صحیح چې دا موږ استاد دی صحیح اجل کې غزم خلق خدای ته توجیهات متوجي نور ته علی فقه بشي نصي خدای ته توجیهات متوجي ټول دروازې بندي یو خدای ته دروازې کلاو کړی صحیح نو دا علمي او دینی خدمت داسې وي چې سړي ته په جیل کې هم ډېر عزت ملاوي شي صحیح بلکې د جیل سپرنټانو ایو زما دومره ډېر احترام کو الله دې خوشحال ساتي دومره ډېر احترام وکړو کله به ویل ته مونږ سره زموږ دفتر کې بلند چایسي نو به کې څنګه به درسو دراتل کړه نو بات دې یوسف علیہ السلام هم دا علماء چې جیل تلل شي د جیل کې اوسګار نه کینی دوی بس لګي خو درسونه کوي صحیح نه تاسو جیل کې صحیح خلکو مزګاری نو کوم موقع ورته خدای ته تم متوجي او زمونږ دعوت کار دومره ډیر چلیږي خدای دې بشر له خیر ورکړي بشر ډیر ښه چلی دا جیلو کې دومره خلک مسلمانېږي چې موږ سره لټریچر کوي
دنه قرآنونه او دا مختلف کتابونه موږ زموږ ډیر رالو زموږ ټول زیاته خرچه دعوت ته ځکه روزانه کم از کم موږ اتل لس پیکټ لیو نه باندې بلا خرچه راځي نه کتابونه اغستل او بیا باندې نو موږ چې بس اصل کار دا نه اصل کار هم د قره په جیرو کې خلک متوجي بیا مسلمانان چې کومي په جیرو کې نو هغه یلته پرابلم نه پیدا کوي نو چې پرابلم پیدا کوي نو خلک ایته ګوري چیرې دا ډېر خلک دي نو بس ایته یو موقع چې نو بس موقع ته ملاوي نه ورته وي دا رسل دا ایڈریس ته دې ایڈریس ته ولیکا څنګه موږ نور په دین باندې دومره نه کوی نه پتا تر ټریچر راوړي بلا خبره چې دا علم هی وی چې یو مسافر سره د بادشاہ هم نشین جوړ کی یوسف علیہ السلام مسافر او اجنبی وو د سلګونو ملر علاقه وطن سره او چا پیژندم نه څوک دی خدای علم فهم د بادشاہ هم نشین جوړ کو او نه صرف دا چې د بادشاہ هم نشین بلکہ حسن تدبیر د یوسف علیہ السلام د بادشاہ مقام ته ورسو او بڑا خبره چې صالح خلق د تکلیف په موقع په دشمن سره هم زیاتې نه کوي بلکې احسان کوي ورسره چې عمومي تکلیف راشي نو خپل دشمن سره هم زیاتې نه کوي احسان کوي ورسره چې نه دا وخت تر زیاتې نه دي دا اصول خلق په تکلیف دي او بل خبره چې شریعت کې د لوړ مقصد د پاره حیله کول جایز دي د لوړ مقصد د پاره حیله کول سټریټجی جوړول جایز دي لکه یوسف علیه السلام سټریټجی جوړ کړه چې خپل روح بدن سره څنګه پاتې کړي خصوصا چې څوک د چا د اذیتونو نه خلاصې نه د پاره سټریټجی جوړ کړه چې یو سړی د خلکو د اذیتو څخه خلاص شي ها ما ذكرت في جو فشاف لازم كيف داخله ها ما الناس تستفيد من غلط نه دا خو جائز کار ده یعنی دې ته وګور چې مقصد عالی دی دا مسلمان دی یا انسان دی دا بچکی چې ماده دا هیله جوړه کدا هیله نه جوړه یعنی فار ایگزامپل اوس یو سره دی په تکلیف کې اخته کیږي صحیح او چې څو پر فسید او ټارچر کوي او هغه ته نه تاسو کو چې ستاسو سره کوئی تعلق وو تا ته پته ده چرته ده تر پته ده چرته ده نو ته ورته ویل شي ډیره مده مخکې ده په فلاني ځای کې اتلس میاشتې مخکې ځای ورته وخایا چې اوس داګه نه ده 2000 میاشتې چلے ډیره مده مخکې ده په فلاني ځای کې استخدام خبر ده نو دا حقیقت ته خبر ده دروغ نه وای ته به ته خبره خو تاسو خبر ورکېنا نور ځای God knows where he is. نو دا سټریټجی چې پاره کې نیک په نیک ګناه سره نه ګناه نه کوي او مقصد عالی وي چې سره ته تکلیف نه خلاص شي بل خبره تولید ده چې دغه مخالفین کله کمزوري شي درته نه دا غي کمزوري ایکسپلایټ کول خبره نه ده دا لوړ اخلاق نه دي لوړ اخلاق دا دي چې سره وي بس دا زما مخالف اوس پرې ورته بس اوس پرې دا مخالف اوس پرې ورته ازمن پښتنو کې دربل مسل دی وې په پریوتی باندې گزار کول دا دله سړي کار دی په پریوتی گزار کول دا ویل دله سړي کار دی غیرتمن سړی چې د گزار پاچا کې ورته ولاړی نو په دمن د پښتنو دا ډېر خصوصي چې سړی ورته پرې ورته نه بس نه اویدار نامر دا کار دی اوس سړی پریوته اوس پریوته سړي باندې گزار کول دا سړي تو کار نه دی صحیح او بل خبره دا سلطان صلاح الدین رحمه الله صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه مقابل جرنل چود کروسیډرز ریچارډ څه ریچارډ ناغرچ هغه بیمار شو په میدان جنگ کې بیمار شو صلاح الدین ته پته وایي بیمار دی ولې سره ډاکټر تنظیم نشته دې سره ډاکټر تنظیم نشته صلاح الدین د شپې دا غټل تر خپل ذاتی یقین ولګو
پر ذاتي ډاکټر ځان سره بوته او هغه لور هغه متحیر شه صحیح نو ورته د زما د ذاتي ډاکټر دی ورته ته خو زما دشمن دی او دشمن خو میدان کې دلته خو ستاسو د هیلپ ضرورت صحیح او په میدان جنگ کې چې بیا هم جنگ شروع شو نو داغه اصل لګیدا بچا درچ اصل لګیدا اصل پریوته دیم پریوته دې پریوته صلاح الدین سره خو به ایستو دوه اصول غلیدل صلاح الدین چې بجنګ کو نو په یو بده سور دوه سره ایست غلیدل صحیح کده اصل لګی نو چې زر باید بلتا تا ټرلس پر جنرالو چې دې زر بلته جم کیو خپل کار روان چې هغه سره کېده او اصل پریوته هغه هم پریوته او سره ایستانو صلاح الدین ته خپل اسور وټای کی صحیح هغه ورته د تسنګ کنه زموږ د دین تقاضا ده موږ پریوتی باندې گزار نه کوو موږ پریوتی باندې گزار نه کوو سره ځان ترانه کوم چې باندې جوان مردی بس او بل خبره چې باید چې مقام څومره لوړ سړی ته ملاوي شي نو چې سړی د الله مهرباني وګڼي خپل ځان ته ګوتونه چې دا زما څه کمال دی یوسف علی السلام دا دومره لوی سړی ته جوړ شو پیغمبر خو او دنیا اعتبار سره لوی سړی ته جوړ شو ودا ټول د الله مهرباني ده او بل خبره چې دا دومره تفصیلی قصه بیانول د پیغمبر د نبوت دلیل دی پیغمبر ته تسلی ورکول چې ته خو غواړې چې ټول خلک مسلمانان شي خو د چا مسلمانېدل ستا په خواهش نه دي د الله په مرضی دي او بل خبره چې پیغمبران ټول الله تعالی انسانان را لګلي دي او بل خبره چې پیغمبر کله د قوم نه مستقل مایوس شوی دی نو هغه ځای پیغمبر ته امداد راغله دی او قوم هلاک شوی دی او آخر کې دا خبره چې دا کیسه ګوئی نه ده دا کیسه د عبرت لپاره درس دی دا درس دی او دا قرآن دا د ثابته کتابونو تصدیق دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين المعبود